الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لاول خو زه ستا شکریه ادا کوم زموږ چې څونه پروګرامونه دي د غریب قوم او ته راځې زموږ سره تکلیف او په دې ګرمۍ کې دغه برداشت کوې ستا شکریه ادا کوم د قوم په حواله سره به زه دا خبره وکړم چې زموږ څونه قومونه دي ځپلي قومونه هغه که ګوجر دی که هغه د نورو قومونو سره تعلق ساتي نو موږ چې راپاڅېدلي نو موږ د دوی د رابېدارېدو دپاره راپاڅېدي دا ټول قومونه به زموږ سره ودرېږي انشاءالله موږ کې به دا نه چېرې دا ګوجر دی دا امیر دی دا غریب دی چې څونه غریب خلک دی د هغو به موږ مرسته کوو تنظیمونه موږ د دې دپاره جوړ کړي چې موږ پکې یو بل وپېژنو زموږ د تنظیم دا مقصد نه دی چې موږ به ګوجر ناروا کوي او د هغه به ملګری وو بل زمونږ د سیکرټریټ په حواله سره چې کومه خبره راځي لکه دې موجوده حکومت د دلته چې کوم امپیر دی د هغه د وراره د خوري هلته لګیا دی او سیند ته ګټې ورار دی او هغه سیند رابندوي او ځان له پکې هوټل او دغه پارکونه جوړوي خو زما چې په 1500 فوټه کې وروسته سیکرټریټ و د دې ګوجر قوم و هغه موږ رڼولی دی موږ په دې پر زور مزاحمت کوو چې په دې پاکستان کې څونه ګوجر دي لاول به زموږ مطالبه ومني زموږ پارټي ده زموږ د خلکو له ووټ ورکړی دی زمونږ به د خپل دغه به دا داسې دغه نه کوي د خپل لکه خلک په خپلو بچو او په خپلو غریبانو رحم کوي او که رحم یې ونه کړو نو د دې خلاف به موږ په ټول پاکستان کې راپاڅو او احتجاج به کوو او د دوی د پارټۍ نه به موږ استعفا کوو او د دې سره نه نو ورته موږ لارې ځو ځکه چې دوی د انصاف نارې والي انصاف دا شي چې ته راځه او زما کور السلام علیکم السلام علیکم مرګورو تاسو ته کې پی کې نیو چې خوشامدید وایم د ګوجر برادرۍ د یوې نوې پارټۍ په سلسله کې دونخړ چیل سره روان یم نو ګورو چې دې ته د نوې پارټۍ د جوړېدو ضرورت ولې راغی د نوې پارټۍ د جوړېدو مقصد څه دی د دې ویژن څه دی د دې منشور څه دی نو تاسو موږ سره اوسئ تاسو ته د شیشې په سکرین باندې د دې مقصد او اراده درښایم خپله د پی ټي اې سره تعلق ساتم او د جدې د مرکزي کمیټۍ مشر هم یم نو زه دا خبره کوم سیکرټري او دغه کومه ناسیه مخکې راغله ده نو دې باندې وزیر اعلی صاحب ته پکار ده چې یاره دا خلک د ځانه نه خفه کوي زموږ ګوجر قوم او زموږ ګوجر قوم یو امن قوم دی چې یاره دې له مخکې انکوایري وکړي او دغه هر څه فعال کړي ډېر شکریه السلام علیکم وړاندې ستا شکریه ادا کوم چې ته رالې او زموږ دا پروګرام دې کوریج کوو د دې کیمرې په ذریعه بلکې ټول پاکستان ته نه ټولې نړۍ ته زموږ دا اواز رسوي د پروګرام په حواله سره زه دا خبره وکړم چې ګوجر قوم وده خو ملک رضا خان محنت وکړو او دا قوم یې راپاته اوس په دړه عدل دی تنظیم ته دا خلک را روان دي او هغه پخواني کارونه کوم چې وو هغه په بچو به خلکو تعلیمونه نه کول په بچو به خلکو علمونه نه کول مدرسو ته به نه بوته اوس د دې په وجه د ګوجر یوت فورم په وجه باندې ډېر داسې خلکو چې هغه خپل بچي په مدرسو کې هم داخل کړي او په سکولونو کې هم بوتله نو د دې نه غټه فایده زموږ قوم ته وشوله باقي د سیکرټریټ په باره کې یوه خبره کوم خو تا پوښتنه نه راکړې خو دا زموږ د غریب قوم ولس یو دغه دی چې دا د کیمرې په وجه باندې ته ورسېنو موږ به تعالی نور څه نشو کولی خو دعاګانې به د رب العالمین نه ستا لپاره غواړو زموږ څخه په پیداګات کې یو غټ ذاتي او ظلم شوی د ګوجر قوم څخه زموږ ګوجر قوم له زموږ مشر چې د غریب قوم هغه یو ځمکه ورکړې وه او د هغې دپاره ورسېږو چې انده وکړه په هغې دغه سیکرټریټ جوړ کړو موجوده حکومت راولېږېد او هغه سیکرټریټ یې زموږ وران کړو دې وویل چې دا په سیند کې دی دا په 1500 فوټه کې د سیند نه جدا دی باقي قالام مدین بحرین دا په سیند کې دي هغه ولې نه ورانېږي د ګوجر قوم سره یو ظلم او زیاتی وکړو نو په دې کې هم موږ احتجاج کړی دی او آینده وخت نه د خپلو مشرانو موږ انتظار کوو چې هغوی څه قسم وکړو نو موږ وکړو موږ د هغې مطابق راوځو وما علینا الا البلاغ ډېره